أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مخکې تیر شوی درس کې ذکر شیو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. صدا کافر څکله د الله په پکړ کې راشي نو د غوی مال دولت اولاد دا یو شی هم په کار نه راځي، دا بے فیدی دی. اوس د کوم آیت مو تلاوت کو؟ سورت آل عمران آیت نمبر 117. دا جواب د یو سوال دی. سوال داو څه کافران خو په دنیا کې کله کله ملونه په صحیح مصارفو کې خرج کوي، خرچام کوي، فقراو مدد هم کوي، نو بیا دوته دا مال خرج کول فایده ولی نه ور کوي؟ جواب حاصل دا دی دوی په خپل ځانونو باندې په خپل باندې ظلم کړی دی، ظلمونه کړی دي، ظلم یې کړی دی. او دې لپاره اوس یو مثال ذکر کړي. په مثال په ذریعه سره دا مسله حل کړي. سو کافر سړی که د الله په لیارې کې خرچو کې په دنیا کې هغه ته هیڅ فایده نه ورکوي، ولې څنګه کافر دی د الله رب العزت وحدانیت او هغه نه دی منلی او دی سره مسلمان نه دی، اسلام نه دی قبول کړی، نو د انفاق فی سبیل الله د پاره څنګه د الله په دربار باندې قبول او منظور شي، داغو په شروط کې شرط اول څه دی چې یو انسان مسلمان وي، اسلام یې ورکي او موحد وي. نو دا کافر څوک دي؟ دا ظالمان دي، مشرکان دي، نو دی وجنه دوته دا شی فایده نه ورکوي. اوس الله رب العزت هغه لپاره یو مثال پیش کوي. مثال په ذریعه سره د خبره مو په ذهنونو کې اچي. مثل ما ينفقون، مثال د هغه شی څخه خرج کوي د کافران فی هذه الحیات الدنیا، په دې ژوند د دنیا کې، دا دنیا په ژوندګۍ کې، په دنیا کې دا کافران څه کوم خرچا کوي، د دو مثال څه دی؟ کمثل ریح، پشان د یو هوا دی، پشان د هوا. څنګه هوا؟ فیها سر، دسې هوا سپاغه کې سخت یخنی وي. سر کې دوا اقوال دي اور دواړه تقریبا اهل لغتو نسبت کړی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته. یو معنا دی سر دسې هوا څخه کې ډیره سخت یخنی وي، هوام چلیږي، واورم وریږي، ورکه ګلیم برا وریږي، نو سخت یخنی. سر کمثل ریح، پشان د دسې هوا څخه دی کې ډیره سخت یخنی وي. یو معنی دا دی.
بل نسبت شوی دی هم عباد ته ابن عباس رضی الله عنه ته چې داسې هوا چې په هغه کې سخته ګرمي وي، ګرمه وي، او دواړه معنی کوونه واخلې که هغه سخته یخه وي او که سخته ګرمه وي. هغه مقصد چې کوم دی دغه نه حاصلېږي هغه څه دی؟ تباهي د فصل. مثل ما ينفقون، مثال دا غشي چې خرج کوي دوی په ژوند د دنیا کې، کمثل ریح، پشان د یو هوا، داسې هوا فیها سر، چې په هغه کې سخته یخني وي، اصابت ورسي حرث قوم، یو فصل د قوم ته، دا سخته هوا څخه کې یخني وا، واورې، ګلی، هوا تیزه، یو فصل دی د قوم خب بالکل تیار شوی دی، خیسته بالکل فصل داسې پوزیشن ته راغلی دی چې بس کټ کولو ته نږدې، لو کولو ته نږدې شوی دی. یاره بس لوونه ګډېږي څو ورځو کې. غنمو فصل دی یا د جوارو دی یا نور فصل دی، بالکل پوخ دی، تیار دی، تیار دی چې هغه کټ کړلی شي او هغه نه غلا راوځي. په دې پوزیشن کې، دې حالت کې په هغه باندې یوه داسې هوا راشي که هغه ګرمه هوا وي وسوځوي یا یخه هوا وي ګلی وي ورکې، نو هغه فصل تباه کی. کمثل ریح، خرج کول د دو په ژوند د دنیا کې په شان د یو داسې هوا دي چې په هغه کې ډېر سخته یخني وي، اصابت ورسي حرث قوم، فصل د یو قوم ته، ظلموا انفسهم، چې ظلم یې کړی وي دي په نفسونو خپلو باندې. یو داسې قوم چې هغه په خپل ځان باندې په خپله ظلم کړی وي، د هغه فصل ته هوا راورسېږي، داسې هوا چې په هغه کې یخني وه، نو بیا څه وشي؟ فاهلکته، نو هلاک کړي ده لره، هلاک کړي دا فصل ټول. فصل تیار دی، یخني په راغلله، هوا راغلله، ګلی وورېدله، واورې په وورېدلې، سبی چې مالک راپاسېدو، فصل بالکل کانډ کپر پروت و، فایده ورته ملاو نه شوله. نو دا خرج کول د دې کافرو داسې دي چې دنیا کې خو دو خرج کوي، خو چونکې دوی ظلم کړی و، شرک او کفر یې کړی و، ایمان یې نه و راوړی، نو دغه شی هغه ته فایده نه ورکوي. لکه یو زمیندار سړی دانه ځمکې کې واچوي ورکې محنت کوي چې کله एकदम فصل تیار شي الله ورباندې غضب راولېږي، سخته تیزه هوا، یخنۍ والا هوا، ګلی په وورېږي، فاهلکته، نو هلاکي کی. اوس مخکې وما ظلمهم الله، ظلم نه دی کړی دوی باندې الله. دا کوم ظلم څه وشو؟ دا دو باندې الله نه دی کړی، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن دو په خپلو ظلمون په نفسونو باندې خپله ظلم کوونکي وو. دو د الله وحدانیت نه و منلی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، دغه تعلیمات یې نه منلو، او که دنیا کې هغه ډېرې خرچیم کوي، خو قیامت کې به مثال داسې وي لکه فصل تیار شي او په آخر کې ورباندې وبا راشي، هوا راشي، ورباندې بارونه ګلی په راشي، هغه مالک ته هیڅ فایده میلاو نه شي سوا د دې نه چې بس ورپسې ټیکټر راولي، صرف ځمکه خپله صفا کړي او کچرا واچوي. نو قیامت کې به دغو خلکو ته هیڅ فایده د خپل خرج کول کوم دنیا کې کړي وي فایده به ورنشي. اوس مخکې آیت کې یا ایها الذین آمنو خطاب دی اهل ایمان ته. دا اصل کې څلورم اصل دی، آداب ذکر کوي، لکه مخکې مونږ په دې کې څه آداب ذکر کیږي، څه اصول ذکر کیږي. دا څلورم اصل او ادب دی، هغه دا یا ایها الذین آمنو، اے هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تتخذوا بطانة، منیسو تاسو رازدار، من دونکم، سوا د خپلو مسلمانانو نه، خپل ځان نه علاوه بل څوک داسې رازدار مگر زوا. بطانه څه ته یي؟ رازدار ته یي. بطانه، بطن، بطانتن، دا دغه بړاستنې هغه لاندې لحاف ته سړی کله وده شي ځامن بړاستن بالکل جوخته را نږدې کې ځامن واچي، نو مقصد ونه څه دی؟ رازدار.
یا ایها الذین آمنو اے اغو کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تتخذو حکم دے منی سو تاسو منی سو تاسو رازدار بیتانتن رازدار من دونکم سوا د خپلنا ولی چې د کوم کفار دی کافران دی دا غوس د دې خبره چې یاره تب خپل رازدار د خپل دو کارونو رازونه وو بل چاته نه خې بل چاته به نه خې کوم کافر دی کفار دی هغه ته بنه خې خپل رازدار بنه ګرځي د خپل د دفتر د منشي به نه جوړي د خپل د ملک داسې خبرو کې رازو په داسې منصب باندې به کافر نه کړي څنګه ته نقصان درکې داغه لپاره تقریبا ان وجوهات علتونه ذکر کړي صدا کوم کافر دی دا څه تاسو کې نقصان لټي फायदा بونه نه ملويږي نو لا تتخذوا بطانه ما جوړاو تاسو رازدار من دونکم سوا د خپلنا یعنی خپل اهل ایمان خلق دي اغه سره خپل رزونه شریکوا خپل رزونه ور سره شریکوا خپل داسې منصب باندې غکینوا څنګه ته फायदा ملو شي د حکومت ته फायदा ملو شي کچېره ته په حکومت کې په منصب باندې داسې خلک کینې څنګه سوا د تاسو باندې کافر دي نو هغه بس شي د تاسو ته به نقصان ملويږي फायदा بور کې نوي حضرت موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یو کاتب ګرځول او عیسایو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته زجر ورک ستا خپل رازدار آکاس ګرځول دي چې من دونکم دا خو نقصان بقي फायदा نه درکې نن په دې وخت کې تفسیر قرطبی هم لیکلی چې ډېر افسوس خبره ده چې د مسلمانانو اکثر منصبونو باندې په حکومتونو کې هغه خلک کې نولې دي څنګه من دونکم دي عقیده در سره نه دي عقیده ملګری ده نه دي نو هغه تاسو ته به نقصان درکې फायदा نه درکې عائلتونه اوس مخکې ذکر کړي یا ایها الذین آمنو اے او کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تتخذوا بطانه ما جوړاو مانی سو تاسو رازدار من دونکم سوا د خپلنا علاوه برسوک رازدار ما ګرځوا ولی لا یؤلونکم خبالا نکوي کمیلا پتاسو نقصان کې څه نقصان फायदा ته ملويږي نابته ته نقصان رسي او په غټ نقصان دا دی چې تا کوم راز خبرې دي هغه ده د تا دشمن ته وخی د تا او خلکو ته وخی څنګه د تا مخالف دي مخالف خلکو ته وخی نو داسې خلک رازدار ما جوړوا چې هغه د تا حالات بیا نور خلکو ته خی لا یؤلونکم نکوي کما خبالن پتاسو نقصان کې نقصان به درته رسي ٹھیک شو نقصان رسول دا اول علت لا تتخذو لپاره ودو معنتم خواهش لري چې تاسو په تکلیف کې وو تاسو په تکلیف کې هغه به خواهش داوي چې ته په تکلیف کې پروت وي دا دویم شو قد بدت البغضاء من افواههم دا دریم علت خکره شوی دی بغض اور کینه د دوی د خلونه دا کوم غیر دی مسلمان غیر مسلمان دی د تاسو نه علاوه نور خلق دی اهل کتابي مشرکین وی دهریاوی څوک وی د دو په ژوند کې څوک کینی دی هغه په خلی باندې ښکارا شوی دی قد بدت البغضاء ښکارا شوی دی او بغضونه د خلی د دوی نه بغض دی ورکه وما هغه تخفي صدورهم سپټوي اسینو د دوی اکبرو اخو لوی خبره دی اور لکه څوک پټه پټه منسوبې ته جوړي د تا د معاشیت تبا کولو لپاره د تا د هر یو شی رازونه فاش کولو لپاره څوک لکه کوم پټه خبره دوستي اخو ډېر غټي دي قد بينا لكم الآيات یقینا بیان کړی دی موږ تاسو لپاره انمونه ان کنتم تعقلون کچر تاسو په یو الآیات نه مراد خو یا هغه نشانی دي څوک دی آیتونو کې بیان شو چې تاسو د مسلمانانو نه علاوه خپل رازداران ما جوړاو ولی څنګه په تاسو باندې هیڅ نقصان په نقصان باندې د تا په غو باندې څه کامې نه کوي واغه د غوړ څه په تکلیف کې وي
او کینې در سره کوي، بغض در سره کوي، دا کوم نشانې دي؟ دا درته الله رب العزت وښیلې، ته بیا هم خپل رازدار جوړی. یاونه آیتونه د قرآن مراد دي، چونکې دا هم په دې قرآن کې آیتونه دي. نو قد بینا لکم الآیات، یقینا بیان کړي دي مونږ تاسو لپاره آیتونه نمونه، ان کنتم تعقلون کچېرې پوهېږو تاسو. ها انتم اولائی، اے خبردار شو تاسو، تحبونهم مینا کو دوی سرا، ولا يحبونکم دو مینا نه کوي تاسو سرا. تاسو ور سره خپل محبت ساتو، اظهار کو، یاره اخلاقی طور باندې یاره مواشي، خو هغه تاسو سره نه کوي. تاسو ور سره محبت کو، نږدې کېږو ورته، مینا ور سره کو. ولا يحبونکم دا بالکل محبت مینا نه کوي تاسو سره. دا پنځم علت دی ولی خپل رازدار جوړي غیر. وتؤمنون بالکتاب کله، تاسو یقین کو ایمان وروړو په کټول کتاب باندې، تا ټول قرآن منی، دا بازی منی بازی نه منی، یا ټول کتابونه څوک کوم کتابونه وو تر قرآن پورې اخیری کتاب، تا ټول کتابونه منی، سمخي کتابونه په انبیاء باندې نازل شي او حق، او دو خپل کتاب منی، تا کتاب قرآن نه منی، نو تا ولی خپل رازدار ګرځي؟ ولی هغه مشورې غو سره کې څنګه تا د ملکی وي، د دفاع د پروي، د سرحدونو وي، د نورو دسي معاشیت وي، یا نور دسي څنګه، نو خبردار دا رازدار ما جوړوا. وتؤمنون بالکتاب کله، او یقین کو ایمان ورو تاسو پټول کتاب باندې. واذا لقوکم سکلا، اوس منافقت ته ګورا، واذا لقوکم سکلا ملاو شي تاسو سره، یوزې شي تاسو سره، قالو نو ییدو آمنا مو ایمان راوړل. سکلا تاسو سره ملاو شي، یاره مو تاسو ډیر خیر خوایو، مو تاسو یو شیو، انسانیت، حقوق انسان، فلان فلان فلان، مو تاسو سره یو، مو تاسو په تکلیف باندې خپا شو، دا او دا او دا. او سکلا ته تاسو نه واپس شي، واذا خلو سکلا جدا شي تاسو نه واپس شي تاسو نه، عضوا علیکم الانامل، نو بیا چی په تاسو باندې هغه غوته باندې خلواله کوي د ډیر ځنه، من الغیظ د کینینا د قهرنا. سکلا واپس شي تانه، نو بیا بالکل درنه خونه راټینګ کې دا بہت دي سره بزوس ګورم، دا به مولا ستاندې راشي، دا غیظ او د غصه دا دوکې موجود دی ورکه. نو قل تور ته یا پیغمبره، موتو بغیظکم مړه شي تاسو په خپل قهر کې، دا قهر سکم دا دې کې ختم شو، مړه شو ورکه. ان الله علیم، یقینا الله رب العزت په دې بذات الصدور، په پټو سینو خبرو باندې الله رب العزت پويږي. نه سینو کې اندر دوست دي هغه باندې الله رب العزت پويږي. مخکې اتم علت، ان تمسسکم حسنه کچری ورسیږي تاسو ته خوشالي، تسؤهم نو بیا خفقیږي دوی. کچری تا د ملک خزانه مضبوطیږي، دفاع د مضبوطیږي، نو کافر څه بس دا ورونه بدلېږي، پیسې تاسو رضیتیږي، معاشیت ته قوت اخلي، اتفاق او اتحاد په قوم کې، دشمن څه کوي هغه په دې باندې خفقیږي. وان تصيبكم سيئه کچری ورسیږي تاسو ته تکلیف، زلزلې در باندې راشي، نور حالات در باندې راشي، معاشیت ته خرابي، پیسہ د ورې 50-60 ته زګونه باندې $1 په مقابله کې 200 ته ورسیږي، نو یفرحوا بها، نو دا په دې باندې خوشاليږي. یاره دا ورته دیوالیا پرونو یو خبر کته چې پاکستان دیوالیه طرف ته روان دي، الله د ملک حفاظت وکړي. نو دا ټول اسباب څه دي؟ اسباب د دې څمون خپل امور سکون غیر سره په مشورو کړی، یا داسې خلک ممکن اولې دي څنګه مون خپل نه دي، د مون عقایدو کې مون سره شریک نه دي، نو هغه به مونږ نقصان کوي، فایده به نه رسي. نو دا څه دی؟ دا اخیری انم علت ته خبردار دا رازدار جوړ نکو. و ان تصيبكم سيئه کچری ورسیږي تاسو ته تکلیف، یفرحوا بها نو خوشاليږي په دبانې. و ان تصبروا کچری صبر کو تاسو، وتتقوا او ځان مو بچ کو د دوینا، لا يضركم كيدهم نشي ضرر رسول تاسو ته فریب د دوی شیء نیت شي کې. ان الله بما يعملون محيط، یقینا الله رب العزت احاطه چون کې دي پاغه باندې صدوقم کوي. الله رب العزت صدوقم سکی پاغه باندې غیر چون کې دي هغه باندې پويږي. مثل ما ينفقون
مثال داغه څه خرج کوي دو په ژوند دنیا کې دا کافرو څه کوم دنیا کې خرج کوي د دو مثال سره کا مثال ریح پشان د یو هوا فيها سر سپاغي کې سخت یخنی وی اصابت اورسیږي دا سخت یخه هوا حرث قوم یو فصل د قوم ته غریب مهنت کړو فصل تیار شو بس کټ کې دو ته تیارو ظلموا انفسهم ظلمي کړو د په خپل نفسونو باندې نو څوشي هغه هوا فاهلکته نو هلاک یا غلرا هغه فصل تباشي نو انداسي مثال دی کافر دی دنیا کې دو خرچي کوي ان جی اوز جوړي خرچي کوي څه کوي خو قیامت کې څکاله دار جمع شي نو بعد دو ظلم په خپل ځنو باندې کړو آسی کړو ټول ارڅ هلاک شو وما ظلمهم الله ظلم نه کړه دوی باندې الله لیکن دو په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکی دا ظلم دوی کړه په خپل باندې یا ایها الذین آمنو اوس دا آداب ذکر کیږي اصل څلورم آداب ذکر کیږي ز خبردار یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا بطانه من تاسو رازدار مجړو تاسو رازدار من دونکم سوا د خپلنا یعنی اهل ایمان نه علاوه کوم دي کافر هغه د رازدار مجړو ولی اوس علتونه ذکر کړي لا یؤلونکم خبالا نکوي دوی کمه په تاسو نقصان کې سو फायदा ورته ټایم ورته ملويږي تا ته फायदा به نظر کوي نقصان بدر کوي ودوا ما عنتم غواړي سو تاسو په تکلیف کې وو قد بدت البغضاء خرشی دی یقینا ابوز د خلید دوینا اخلینه سکون بوز خرشوي دی خبردار د خپل رضا جوړ نکي وما تخفي صدورهم هغه سپټوي دو سينو د دوی هغه کې نه اکبر د هډیر لوی منسوبه پټي دو زړونو کې جوړي قد بینا لكم الآیات یقینا بیان کړی موږ تاسو د لپاره نمونه ان کنتم تعقلون کچره و تاسو کې عقل پويغو ها انتم اولئک اے خبردار شو تاسو تحبونهم منکو دوی سرا ولا يحبونکم او دوی منا نکوي تاسو سرا وتؤمنون بالکتاب كله تاسو یقین کو ایمانو پټول کتابونه او دوی نه مني واذا لقوکم کلا تاسو سره ملاو شي یوځای شي قولوا آمنا نو دوی سمون تاسو سره یو مو ایمان راوړل دي واذا خلو سکلا یوځای شي لاړ شي تاسو نه واپس شي غضوا علیکم الانامل نو چی په تاسو باندې دا غوته من الغیظ د کینینا د بغضنا د قهرنا قل تورته وي موت بغیظکم مړ شو په خپل قهر کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې په سینو باندې سینو کې دنا هغه خبره زکوم پټي په سینو کې دی غبن الله په دې ان تمسسکم کچری ورسیږي تاسو ته حسنه خوشالي تسؤهم نغو خفقوي غبن خفقي وان تصيبكم سيئه کچری ورسیږي تاسو ته تکلیف يفرحوا بها نو خوشاليږي په غبنه وان تصبروا کچری تاسو صبر وکړو وتتقوا او ځان مو بچ کو کچری تاسو صبر وکړو تا ته داسې کاتب داسې رازدار داسې منشي داسې مشیر نه ملويږي څنګه مسلمانانو کې وی داسې قابل سره ته نه مليږي لکه صبر کې دي چې الله به پیدا وکي وتتقوا او ځان مو بچ کې دغه هغه کسانو نه سکوم غرضداران ته جوړ کې وغادي غیر خلق دي هغه نم ځان وساتل لا يضركم كيدهم شيئا نشي ضرر رسول تاسو ته په دې غ فریب د دي تاسو ته دغه فریب بیا څه ضرر نشي رسوله ان الله بما يعملون محيط یقینا الله په کارونو تاسو باندې خبردار دی احاطه چون کې دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين